د دې ځوان مرګ د خپل کور د ځوان مرګ نه بولې د دې زنانې مرګ د ستا د کور څنګه د سعودي ستا په همځایکانو کې دا د خپل زنانې مرګ نه بولې د دې خلکو د بچیانو مرګونه د خپل بچیانو مرګ نه بولې آیا دا سبا ستا پر کور باندې نه راځي دا جنازه ستا په کور کې سبا نه پیښیږي دا غم ستا په کور کې سبا نه پیښیږي یاره دغه په کور کې جنازه پرته ده دغه په کور کې فاتحه شروع ده د څنګ په مسجد کې د ظالمه فاتحه شروع ده او ته ظالم وښوس د دریا ور کړی دي یا د ډولونه راوستلې دي سورناوي راوستلې دي او بیا څوک درته شهر دا ویلي یاره ځوانان دي زما بچیان دي زما په وسه نه ده ستا د سپین پرنس یار ستا بچیان ډولې راوستلې دي ستا د په وسه نه ده ورسره شریک یې ظالمه صفا ورسره شریک ان شاء الله دغه بیا خدا کول په عذاب کې به ان شاء الله ورسره شریک یې ان شاء الله تعالی د دې زنانو څخه د ملزونه قضا کېدل پر دې کو باندې د دې له خود ځوانانو څخه چیرې د ملزونه قضا کېدل پر دې دمتو باندې پر دې ډولو باندې پر دې سرنا باندې ټول د کور مکمل دغه پنځه سره شریک دی دا پر مازی کې نه نشته اول څه به نیولې په ماجد دغه ظالم د ټول چې کوم چال من قضا کړی دا یا شذي یا نارینه دا سره شریک دی په ګناه کې مکمل سره شریک دی دا کوم مسلمان دی د خدای بندگانو مسلمانی دا چې دا کور څنګه د مړي پروت کې شپه ټکاو تکوا مسلمانی دا چې دا کور څنګه د جنازه پرته فاتحه شروع او ته ټول شپه ډول ورته وای څنګه سرنا ورته وای ساته کور څنګه دا ولا سات برتیر کا ول استاد زوی واده دی استاد ورور واده دی ظالم دا به سبا د بل چا پر کور عمر راځي دا واده او ستا پر کور به دا غم هم راځي دا وخت پر ارچا راځي نن ستا په کور کې خوشاله ده سبا به ستا په کور کې جنازه د ځوان پرته سبا به ستا په کور کې د زنانې جنازه پرته سبا به ستا په کور کې ستا د زوی جنازه پرته دا رقم بیا ستا د کور څنګه ته بل بیا ډول راولي بیا به ستا زړه په لا اوړي په واسه به دې هیڅ نه مکوې د خدای بندگانو ودونه هم د الله په فرمانبرداري کې تیروي غمونه هم د خدای په فرمانبرداري کې تیروي په غم کې باید دا رقم به صبر سړی نه وي او په ودو کې باید سړی دا رقم به ستر نه وي او دا رقم دم توب نه وي یار د پښتانه تاریخ دې درواړوي پښتانه دا رقم ډمان لکه د مش کم ډمان سبا د ځان وکړي لازم په لارونو باندې کګان دا رقم ډمان دا رقم دم توب کوي لکه سبا چې مرکم دم توب کوو دا رقم دم توب هغه کوي سپېژري خلک به لولي ژري به یو غژري به ملا به ټینګ تړلي اپس پر ډول باندې ورځي شرم وکړه حیا وکړه ژري و شرمېږه یار ته دا ژر دې درواړو چې کوم چې ځاختایم ته خدای په څومره نه فرمانی اختایم د بم لا ټینګ تړلي موږ په ناز دکې موږ په ناز دکې پر ډاله باندې ټول شپه پر اتون باندې ورځي دا کومه ترکیب دي خدای بندگان خو بس په دې کې دا شرم او حیا نه چې شذ د دغه توبره وګرځي ولې ځکه نو سبا مړونه ماینې سولې ماینې چې هغه مړونه قسم په خدا که په ونه لري نه کې دا غیرت چې دغه د کوره د دم توب وګرځي یاره شذ خو دې خطا باسي نبی عليه الصلاه والسلام د شذ سره صلاح کوا مشوره کوا لیکن په خله ما کوا شذ په خله نه کوي د شذ د مشورې مخالف کار وکړي شذ دې عزت کوي شذ دې شرمایي شذ دې لسه یې په کلی خراب باسي د شذ په څه عقل د شذ په څه دماغ د شذ په خله شیا کړی دي هغه بیا عزت سوی هم دی خلق شرابي هم ذکر کړی دي عزت سوی هم دی او ذلیل سوی هم دی او ذلیل به هم چې کم څوک د شذ په خله کوي او د شذ مشوره خپلې بیا نو شويه دوی مې شتيرسي نو نه مجور خواشه په جبه سره پېږي او نه فلار وزوی په جبه سره پېږي نه خسر مجور په جبه سره پېږي او نه میړو ماینه په جبه سره پېږي دا کوم واده کړی نه دی په جبه سره پېږي بیا نو د انجلې فلار یو سوای او د هلک فلار بل سوای خواشه یو سوای مجور بل سوای خسر یو سوای مجور بل سوای فلار یو سوای زوی بل سوای بشریتونه دي فیصلې دي د کلم مشران دي جرګې دي حتی چې د زوی او پلار خبره و بیشته ورسیږي چې بس زوی ته جلا کوم یا غوټه بس بابا ما ته بالا بیش راک ما ته بالا نه سره کیږي او یا خبره اخر د دیناري نه و د شذ و طلاق ته ورسیږي دوی میاشتې بعد شذ به طلاقي پر ملایانو وګرځي دا ولي زکه چې د فاسق او فاجر دا واده د الله جل جلاله او د مسلمانانو په اذیت او تکلیف سره تیر کړی دي مسلمانانو په تکلیف کړی دي همسایه په تکلیف کړی دي دا همسایه و غم ته نه کتلی دا همسایه غم خپل غم نه دی بللی د محلي او د خپل کلی غم خپل غم نه دی بللی د مسلمان غم خپل غم نه دی بللی او د خدای نه فرمانی په دا واده کې کړی ده
ځکه الله جل جلاله انتقام په دغه وجه چې اخر شي ښځه میړه به په ژبه نه سره پوهېږي یا به پلار و زوی یا خواښې و مژور د مژور به وروره یو ګز ژبه هغه به پرایستلي د خواښې به وروره درې ګزه ژبه هغه به پرایستلي په دغه جنجالو کې به ګډ عمر پر تېر شي د یوې شپې د خوشحالۍ په وجه باندې ټوله زندګي پر ځان باندې څه په وکړي هغه تباه و برباد هغه د آخرت عذابونه خو جلاد چې یا دغه نارینه بې غیرته په ښځو باندې بې سترې کړي او یا یې په خپله ډمتوب کړي یا یې په ښځو باندې ډمتوب کړي یا یې په ښځو په دې نارینو باندې لمونځ قضا کړي د دې ډمتوب په وجه باندې هغه د آخرت عذاب کې بیا جلاد لہذا دا د ودو کولو طریقې قسم په خدای که دي والله بالله که دا د ودو تېرېدو طریقې دي دا وګوره چې خالي په یو کور کې صرف ژوژغی او یا د شرنګي والا پازیبونه نو هغه کور ته او هغه خونې ته هغه ملډو کمرې ته ملایکې د رحمت نه داخلېږي او چې په کوم کور او په کومه خونه کې په کوم ملډو کې د رحمت ملایکې نه وي د قهر او د غضب ملایکې دا کور او د دې ملډو به بیا څالي او د هغه بېدینو او بدبختو زنانو او نارینو د کور به څه حالي چې کور یې 24 ګنټې د ډمتوب کور یې چې سهار او ماښام یې په کور کې ټي وي لګېږي دی هم ورته ناست دي ماینه یې هم ورته ناست دي بچیان یې هم ورته ناست دي او یا میموري یې د سروزو څخه ډکه کړې او بیا دا میموري سهار او ماښام په کور کې په زوره اواز سره د سروزو ډکه دا په امبیتري کې لګېږي او سهار او ماښام په دا کورو کې سروزونه بجاویږي نو په داسې کور کې به د رحمت ملایکې بیا چیري لہذا نو به ضرور په داسې کورو کې د شیطانانو دخل او د شیطانانو ګډون به په داسې کورو کې او داسې د ډمانو کورونه به ضرور د پریشانیو او د بې اتفاقیو او د تکلیفاتو د مصیبتو او د بې برکتیو سره مخامخ کیږي او دغه رنګه به هغه بدبخته او ذلیل انسانان د هغه ودو څخه به څه خوند واخلي چې کوم ودونه د شکریې او د سنت طریقې بجای د ډمتوب او د خدای او د رسول د ناراضګۍ سره تیریږي آیا تاسو دا ودونه نه وینئ دا اوس د ودو د تیرېدو طریقې دي چې د واده څخه لا هم 2-3 ورځې مخکې ټوله شپه او ورځ ټکانې سروزونه او د ښځو دپاره علیحده ډیکونه راوړي ډمان د ښځو هم ډمانې جوړې کړي په خپله خو یې ډم د ښځو دپاره علیحده ډیکونه راوړي غټ غټ ډیکونه سهار و ماښام همسایګان په تکلیف او په کلي کې مسلمانان جم په تکلیف او بیا خاص کار چې د واده شپه سي نو بیا تاسو یې وینئ چې څه حالي ټوله شپه ټکان ضربې بومان پټاوېدل ډول و سرنا ساتونه او د ښځو د رقص دپاره علیحده ډیکونه راوړي ښځې بیا خپل رقص پر کوي ټوله شپه یو د بیزو نارې یو بدالي او بیا خاص کار د نکروزو د شپې تکلیف به تاسو لیدلی چې دا ښځې ناوې له ماخستن نکروزې وړي داسې 11 بجه باندې دوی سره خپل لکه ډمانې دریاوې ورسره یي بیا په دې کوڅو کې دریاوې وایي دوی ځي هغه ناوې لالته نکروزې وړي بیا په هغه موټ کې نکروزې وړي دې که څه مسله یي نو پر د لارې باندې تاسو به لیدلي په ګیټونه په ډبرو وله د خلکو په کورونو ننوځه زه قسم په خدای په دا مسجد کې پروت یم دا مسجد په ګیټ باندې زنانې راننوتلې دونه شرم و حیا زما دې د رب په ذات قسم یې که په دې کې شته و ظالم یې که زه نه پېژنم طالب هم لا دې نه پېژني هغه کورونه چې د کوم چا کړتنه ننوځي د کوم چا ګیټونه په ډبرو باندې ولې هغه که دې نه پېژني ظالم یې الله خو دې پېژني الله خو دې دغه لاسونه غوټ مات کړه چې یاره په ټول 3 بجه باندې په ګیټو ته ډبرې ولې ګیټونه په ډبرو باندې ولې د خلکو کره ډبرې ورغورځي دا ظلم نه دی نارینه بې غیرت په کور کې پښې غځولي په کورو کې ناست دي او دغه بې غیرتي بېزوګیانې په دغه کوڅو کې کړي بیا خاص کار ماخستن پر 1:30 بجې باندې د چیش کوي د ناوې کره نکروزې وړي دا کوم رواجونه دي دا کوم د دلګۍ رواجونه دي چې موږ کوو په دې کلو کې یاره
دا د ښځو نه کورځي دا د ناوې کرچوړي دا به تاسو لیدلي ټوله شپه نارینه په کور کې ناست دي په کور کې پښې غځولي بې غیرته او زنانې په کوڅو کې او په روډو کې خلکو کره ډبرې هم ولي او د خلکو ګېټونه هم په ډبرو ولي او لکه چغالان انګولې په د کوڅو کې یاره خو مریضان سته د خدای بندګانو خو د مصیبت کورونه سته د تکلیفاتو ډک کورونه سته یاره په کورو کې پاتاوي شروع دي په کورو کې د ځوانانو جنازې پرتې ستا کره دا خوشحالي ده خوشحالي که خلک عاید وي کمیز کاږي خوشحالي د دې لپاره ده که خوشحالي انسان د الله تعالی په شکریا کې تېره کړي د الله په رضا کې تېره کړي او د الله او د رسول په فرمانبرداري کې تېره کړي او د خدای شکریا ادا کړي خوشحالي دې ته نه وایي چې خلک به عاید کالي کې کاږي خلک به دا طریقې کې کوي خلک به ډمټول کې کوي د ځانه به ډمان جوړوي دا د خوشحالۍ طریقه نه ده تاسو ډېر به تاسو لیدلي که زما څه به وینا نه غواړي ډېر د مصیبت کورونه ډېر د تکلیفاتو کورونه په ډېرو کورو کې یاره کونډې ناست دي په ډېرو کورو کې یاره یتیمان یې په ډېرو کورو کې مریضان یې یاره کلی د مریضانو ډکي او ته د کورو څنګه ته دا رقم چمونه کوې کم سے کم مسلماني دا دی په دغه دا شرکتو سره وکړه یاره واده دی واده تېر کړه دا شرکتو سره وکړه چې یاره په دا کور کې مړی سوی دی زما ورور وفات سوی نو ظالمه ستا په کور کې چې مړی 3 کاله مخکې سوی وای تا خو بیا ولاکه دا شان نه وړی وای ولې زما په کور کې مړی سوی دی زما پلار مړ دی زما مور مړه ده زما ښځه مړه سوې ده زما پلانکی مړ دی زما پلانکی مړ دی 3 کاله مخکې نو د خدای خو بیره نشته آیا دا مسلمانانو غم خپل غم نه بولي